أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورة الانفال 41 نمبر آیت. په دې 41 نمبر کې د غنیمت د مال مصارف ذکر کیږي چې د غنیمت مال چې کله د کافرانو نه واخیستل شي نو دا په کومه طریقه باندې تقسیمیږي. دې ته مصارف د غنیمت ویل کیږي. د غنیمت په مسائل باندې د پوهېدلو نه مخکې یو څو اصولي قاعدې زده کول ضروري. اولنۍ خبره دا ده چې الله تعالی د ټولې دنیا اصلي مالک الله تعالی دی. بیا چې کوم تصرف انسان له ورکړی نو هغه د قانون لاندې ورکړی، د قانون ماتحت. او چې کله انسان د قانون نه باغی شي نو الله تعالی دغه ملکیت بیرته واخلي. دا یو قانون شو. نو اوس الله تعالی چې کوم مخلوقات پیدا کړل انسانانو د هغې تصرف اختیار ورکړی دی. خو چې کله انسانان باغیان شي د اسلامي مقدس دین نه انکار وکړي او بغاوت اعلان وکړي، د الله نظام دا ده چې هغې ته به مخکې پیغمبران رالیږل. اوس زمانه کې هغوی ته مجاهدین او علما چې کوم دي نو اسلامي دعوت به ورکوي د علماو په ذریعه باندې، د مجاهدینو په ذریعه باندې. که نو که دې خلکو دعوت ومانه خو ټیک ده، که دعوت یې مسترد کو نو شریعت حکم دا ده چې دغې خلکو سره به جنګ کېږي. او چې کله جنگ صورت شروع شو او دغه کافرانو جنگ دپاره تیاری وکړو، جنگ یې شروع کړو، مسلمانانو سره واقع شروع شو. د الله نظام دا ده چې د دغه باغیانو اینې چې کوم دي مباح وګرځوي، یعنې اینې تویولی جایز شي، د هغې مالونو نه د هغې ملکیت ختم شي او دغه ملکیت چې کله مسلمانانو ته په لاس ورشي نو دغه د مسلمانانو مال شي. نو په دې ځای کې اولنۍ مسله یو مسله پکې دا شو، دا د غنیمت او د جنګونو تشریح شو. دویمه دا ده چې غنیمت مال څه ته ویلی کېږي. غنیمت هغه مال ته ویلی کېږي چې کوم د کافرانو سره جنګ وشي او د هغې نه په زور واخیستلی شي، دا غنیمت دي. کوم چې په صلح او معاهدې سره واخیستی شي نو هغې ته غنیمت نه ویلی کېږي، بلکې هغې ته مال فی ویلی کېږي. لکه مسلمانان یو کفارو ته خبر ورکړي چې تاسو یو اسلامي نظام ومنه، اسلامي قانون نافظ کړئ، مسلمانان شئ، او یا دومره وکړي چې مسلمانان ته په دومره مقدار باندې جزیه ورکړي، ټیکس ورکړي. او کافران اسلام قبول نه کړي او ټیکس ته زړه غټ کړي چې په ټیکس به درکوو، خیر دی، سالانه ټیکس به درکوو. نو دغه ټیکس چې کوم د دوی نه اخیستلی کېږي دا غنیمت نه دی. دغه شان ده کې کم مال چې په صلح سره واخیستلی شي د کافرانو هغه مال هم غنیمت نه وي. یا کم د خراج ځمکې چې د کافرانو نه ونیولی شي په جنګ کې بیرته کافرانو ته یا هغه خلکو ته حواله شي چې تاسو دغه د ځمکې استعمالوئ او دومره مقدار باندې پیداوار به تاسو اسلامي حکمران ته ورکوئ، اسلامي بادشاه ته به ورکوئ. نو دغه خراج ته هم غنیمت نه ویلی کېږي. دغه دواړو ته که جزیه ده او که دغه خراج دی، دې دواړو ته مالفې ویلی کېږي. د هغې جدا اصطلاحات دي، جدا احکامې دي. نو غنیمت پکې دا شی چې مجاهدین وجنګېږي د جهاد په زور باندې د خلکو نه کافرانو نه مال ونیسي. او په داسې صورت کې چې ته اسلامي دعوت ورکړی شوی هغې مسترد کړی او د جنګ دپاره یې تیاری نیولی. او د اسلام فارموله هم دغه شانته کې ده چې یا اسلام قبلولی او یا ټیکس ورکولی مسلمانانو ته، او په درېیم صورت کې د هغې باندې حمله کول جنګ. نو دا پکې د غنیمت تعریف شو. دویمه خبره دا ده چې درېیم نمبر چې د غنیمت تقسیم چې په دې ذکر کې په کومه طریقه باندې ښودلی شوی دی. نو دلته کې د پنځمې حصې بحث شوی دی او د څلورو حصو ذکر نه دی راغلی. د هغې تشریح په الفاظو کې درنه مو وکړو. الله تعالی فرمایي واعلموا تاسې پوه شئ انما غنیمتم چې یقینا هغه مال چې تاسې په غنیمت کې واخلئ. غنیمت تعریف به تاسې یاد ساتئ. من شیء د څه شي نه، من شیء دا وضاحت د ما دی، یعنی ما د عموم دپاره استعمالیږي چې څومره مالم چې د غنیمت کې لږ یو که ډېري. او من شیء د هغې ته وضاحت وشو چې دغې نه بیخي عموم مراد دی، د عموم وضاحت شو، یعنی د غنیمت مال لږ یو که ډېري، دې ته به یې نه ګورئ.
خدا به تقسیم ته حواله کیږي ځان ته پاتې کولی نشي. په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت بدی کې دی چې د غنیمت په مال کې یو ستن یا د یو ستن تار هم چا بغیر تقسیم نه واخیستو د خپل حصے د مقررولو نه بغیر چې حصہ مقرر شوی نه د غیر مخکې ضبط کو دې کار ته غلول ویل کېږي. دا دومره حرام ناجایز دی چې دا د عام غلا نه د دې د جرم ډیر سنگین او ډیر خطرناک دی. نو د دې مطلب دا چې غنیمت په مال کې چې څومره شی ملاسته راشي لږ او ډیر ته به نه ګوري دا به اسلامي حکمران ته حواله کې چې هغه د تقسیم کې ته حواله کې ورته خپل حصہ ته درکې تقسیم نه وړاندې دغه استعمال کې لږ ډیر ناجایز دی. دا د من شيئين دا مثلا معلومه شو. الله فأنا لله خمسه یقینا الله د پاره په دغه مال کې 15 حصہ ده وللرسول د نبی عليه السلام د پاره. نو دې ځکه کې د سلورو مصارف ذکر ونش 15 حصہ الله او رسول تعالی شي خو سلور یې بچرته زی دلته کې باس نشته. هغه بحث چې کوم دی نه په غنیمتوم کې چې کوم دی نو اشارتن ذکر شوی دی. غنیمتوم کې چې تاسو په غنیمت کې وېسئ نو دا خطاب مجاهدینو ته دی چې مجاهدینو کوم مال تاسو غنیمت کې واخلئ 15 حصہ الله او رسول تعالی کې. نو چې کله 15 حصہ الله او رسول ته حواله شو سلور یې خود به خود مجاهدین ته پاتې شوی. او د دې مثال په علم میراث کې هم تر شوی دی چې ورثه ابواه چې د مړي نه کله مور او پلار میراث ویسي نو دا غي د مور د پاره شپږم حصہ د پلار ذکر ونه شو و دیو جن چې هغه باقي مال لاغي خود به خود پاتې شنو. نو دغه شان د اشارتان د غنیمتوم نه مراد غنیمتوم کې اشاره وشوله چې دا قصدور حصے په مجاهدین ته پاتې کیږي او یو حصہ الله او رسول ته حواله کیږي. بیا به څنګه کې اول د سیده چې ان لله خمسه د الله تعالی د پاره 15 حصہ ده. حالانکه الله تعالی خو مال نه اخلي الله تعالی په مال باندې څه کوي د 15 حصہ خو د نبی عليه السلام ته پاره ده. نو بده کې یو دوه اهم مضمونونو ته اشاره ده. یو مضمون دا دی چې باقي څومره اموال چې کم دي د کسب په ذریعہ باندې چې حاصلېږي دا د څه حاصلېږي د یو نه بل ته منتقلېږي د بل نه بل ته منتقلېږي دا سره رواني. نو په دې وجه باندې په دغه مال کې مکروه هم راتلی شي حرام هم راتلی شي جایز هم راتلی شي ډېرې طریقې به کېدی شي. خو د غنیمت مال حساب د دینه بدل لې نو چې بدل لې د څنګه کافرانو د قبضې نه د کافرانو تسلط الله ختم کی هغه مالکان نشي د بغاوت په وجه باندې نو دا ډایرکټ الله تعالی په ملکیت کې داخل شي. د الله تعالی په ملکیت کې داخل شو دا غینه بعد د تقسیم په ذریعہ باندې تقسیم شي نو دا به ټول مالونو کې پاک مال لې. غنیمت مال ټول مالونو نه پاک مالي په نسبت د نور مالونو چې هغه دومره پاک کې دي نشي په کسب کې کمزوري راتلی شي. د دې وجه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان باندې د زکات مال چې کم دی نو هغه ناجایز دی هغه اخیستل نه واخلي. نبی علیہ السلام بنا اخیست دا هغه د ګون خاندان د لپاره جایز نه دی. خود غنیمت مال د نبی علیہ السلام د لپاره پکې 15 حصہ ده. وجه دا ډایرکټ الله تعالی د ملک نه نبی علیہ السلام ملک ته داخليږي نو دا مکمل مقدس پاک مال شو. دویم پکې دا نکته ده چې د الله پیغمبر ته 15 حصہ ورکول دا د سیده لکه خوب هو چې الله له ورکړی الله تعالی به دومره راضي کیږي او دا حکم د نبی علیہ السلام مقام د سیده چې بس هغه له ورکول د الله ته حواله کول. نو ځکه ویل چې ان لله خمسه خاص الله د لپاره بده کې 15 حصہ ده حالانکه الله تعالی حصہ نه اخلي. وللرسول د نبی علیہ السلام د لپاره یعنی اصلي ملکیت د الله تعالی دی او نبی علیہ السلام الله تعالی دغه ملکیت 15 حصہ ملکیت نبی علیہ خاص نبی علیہ السلام ته حواله کړ. ولذل قربا او د خپلوانو د لپاره وليتام او یتیمانو د لپاره در د 15 حصے مصارف ذکر کیږي یعنی سلور حصو باس را نه 15 حصہ چې کوم نبی علیہ السلام ته حواله شي نو 15 حصہ بیا 15 حصے شي نو چې کله 15 حصے شي نو بده 15 حصو کې به یو حصہ نبی علیہ السلام ځان ته پاتې کی باقي حصے چې کوم سلور حصے دا بر باقي مصارف باندې نبی علیہ السلام تقسیم ولې شي. نو ولذل قرب او د خپلوانو د پاره یو حساب د خپل نبی عليه السلام کوم رشتہ داران چې هغه د نبی عليه السلام کوم خاندان چې د هغه خپلوان هغه ټول پکې شامل دي نو د نبی عليه السلام خاندان د لپاره پکې سم مقرر شول یو د نبی عليه السلام خپل شول. وليتام د یتیمانانو د لپاره د دریشو ول مساکین د غریبانانو د لپاره او ابن السبیل د مسافرو د لپاره
په دې طریقو باندې به د پنځمه حصہ تقسیمیږي. یو حصہ به نبی عليه السلام ځان ته پاتې کی، باقي څلور حصے چې کوم دینو خپلوانو ته، یتیمانانو ته، مسکینانو او مسافرو ته ورکول شي. په دې ځکه کې دا کم څلور مصارف چې د پنځمه حصے دي د دې لپاره اصول دادي چې نبی عليه السلام چې کوم حصہ ځان لبي لګي هغه نه علاوه نبی عليه السلام خپل اختیار دی، نبی عليه السلام ته اختیار حاصل دی چې کم کس ته ډېر مجبور ښکاریږي هغه له باقي حصے ورکول شي. دا لازم نه ده په نبی عليه السلام باندې چې د څلور حصے کوي او بیا به دې لپاره غریبانان هم ګوري، خپلوان به ورله ګوري، یتیمانان به ورله ګوري، مسافر به ورله ګوري. دا په نبی عليه السلام په ذمہ باندې نشته دی، بلکې نبی عليه السلام بداسي کوي چې په دې خلکو کې چې کم کس زیات مستحق معلومیږي د نور په نسبت باندې هغه له خپل مرزي باندې ورکړي. خو چې څلور نه بهر نه د دې باندې د اهل سنت والجماعت تقریبا اتفاق دی په دې مسله باندې. په دې وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت د صحیح دی چې عائشه رضی الله عنها فاطمه الزهرا رضی الله عنها مال وغوښتو، د مال د غنیمت مال نه مطالبه وکړه چې مال دې لګي سره کې او خپل مجبوریان یې وړاندې کړې چې دومره زیات غربت او مجبوری لرو. نبی علیہ السلام هغه ورنک او ورته ویل چې ستانه زیات د صوفي والا کسان چې کم دي هغه ډېر مستحق دي، هغه غربت ډېر زیات دی او هغه علم حاصلای په علم کې غټ رکاوټونه پیدا کیږي. نو دا ښکاره خبره ده چې د فاطمه الزهرا رضی الله عنها د زیات خپلوان د نبی علیہ السلام برسو کې دي نشو. او دغه واقعه کې د اعمال چې کم دی په دغه یو واقعه کې ټول صوفي والا ته حواله شو او دې ته ملاو نشو. نو دین دا مسله معلومه شو چې بل صدور کسانو کې نبی عليه السلام بخپل اختیار ته ګوري چې کم چاته سو زیات مستحق غنی هغه ته ورکړي مال، او دا په لازم نه ده چې ټول باندې جدا جدا تقسیم کړي ځکه بده کې بیا بل اختلاف پیدا کیږي. دا میراث موضوع نه ده، بیا اختلاف د سیم پیدا کیدی شي. یو سړی بده سی په نبی عليه السلام خپل می یو کس دا به یتیم می او دا به بیا مسکین، دا به د دین رسه غریب می، خپلوانو کې به مسافرای باندې رواني. نو بیا خو پکار دی دې کس څلوري سي ملاوي شي د یتیموالي، د خپلوالي، د غربت، د مسافرۍ، حالانکه هیڅ چاته پکې هم څلوري سي ملاويږي نه، داس پکې نه کیږي. نو دا علم میراث په شان کې انداز نه دی، د دې تقسیم انداز لک بدل دی. دا چې څلوري سي شي نو سم نبی عليه السلام ته پاتې شي، باقي سي چې په دې څلور کسانو کې کم کس زیات مستحق نبی عليه السلام ته معلومیږي نو هغه ته غونډه ورکول شي. نو دایره پنځه مصارف په طریقه شو چې پر پنځمه حصہ کې چې دا پنځه حصے چې څنګه تقسیمېږي. الله تعالی و ان کنتم چې د تاسو امنتم ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې. دا ورستنی د ایمان مسله، د الله تعالی په کتاب باندې ایمان راوړلو مسله، د الله تعالی په امداد او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړلو مسله، دا بس په دې حکم نو ورسره ذکر کیږي. د دې وجه نه چې د شریعت او د قران د یو امتیاز دی، د قرآنی نظام د یو جدا امتیاز دی چې دا اس یو قانون ته حاصل نه دی. کوم ځای کې چې د قران قانون ذکر کیږي چې د قانون باندې تاسو عمل وکړئ، البته کې بس دا خبره ضرور ذکر کیږي چې الله تعالی هر څه اوري، هر څه خبر دی، په هر څه باندې قادر دی. د قیامت نو ویریږي، د خپل آخرت غم وکي او د الله تعالی د عذابونو نه ځان بچ کی. دل پس دې د لپاره ذکر کیږي چې په عام دنیوي قوانینو کې چې کله قانون ناپیزيږي نو هغه ځکه به ناپیزيږي چې دنیا عسكر او فوج ولاړی او کس باندې کړک نظر ساتي ویني هغه نه بعد قانون ناپیز شي. چې دلې نه دی الته فوج نشته، عسكر پولیس نشته، الته قانون ناپیزيږي. خو اسلامي قانون او قرآني قانون د سری چې د کله ته یو انسان د الله تعالی د یری سره مخامخ کی او د الله تعالی عذابونه او یره او د الله تعالی مخالفتونه چې کوم نقصانات هغه ته مخ ته کی او د انسان زړه ته کوش نو دا یک ساری په بیابان کې په شړ کې حمدا بد الله نه یریږي، سخت احتیاط وکړي. نو په دې وجه باندې مسلمانان چې کوم مذهبي خلک دي، نیکان خلک دي، هغه کې په یو شړ بیابان کې د کفارو سره جنگ وکړي او کوم سامان لاسته ورشي ایسو کې په سر باندې نه حمدا مال ټیک راوړي غنیمت او بیت المال ته سپاري او اسلامي رهبر او امیر ته سپاري، یو شی ته پټینا. خو چې کوم دنیا پرس خلک دي، دنیاوي خلک دي، هغه تعلیمونه لري، تجربه لري، په جنگونو باندې پويږي او ډېر څه لاسونو ته هم راوړي، خو چې دا هغه کې د اسلامي تعلیمات نشته، د الله تعالی یره پکې نشته دی، هغه خلک مستقیل دا غوي د غلا قصې د کرپشن قصې جو عام یو معمول جوړ شوی دی چې دومره پټې کړي، دومره ویوړل، دومره ښکارا شولې او دا جرم یو کوه جرم یو. نو اسلامي قوانین د سې چې په دې کې چې کړه د الله تعالی یره وسره ذکر کیږي نو که سړی یوازې تنها په شړه کې رواني هم د الله نه یریږي او د قانون خیال ساتي
لکه د روزي ته وګوره د روزي چې کوم قانون دی چې خوراک بنه کې اوبه بنس کی نو که دا انسان په شړ بیابان کې یو چنی په خوا باندې ورشي هیڅ څوک هم نه دا اوبه نس کی دا خوراک نه کوي دغه د الله تعالی یاره ور سره ده خو دنیوي قوانین چې کم دي نو هغه هیڅ څوک هم پروا نه کوي هغه بل ته ګوري چې څوک پسې شاته لګېدلی یا دا او د نظر شي چې دا مایینی بس هلته خیال کوي چې داسې نه بیا خیال نه ساتي بیا خپله غلا هر څه جاري ساتي بیا که څومره تفتیشي کمیټۍ ولا جوړې کړي څومره قصې ولا جوړې کړي خو چې په کومه معاشره کې اسلامي تعلیمات نه دغه معاشره قطعا ټیکېدی نه شي چېرته اصلاح کېدی نه شي اسی وایي چې بس پلان کې ټیم مې ولا جوړ کړی دی داسې به وشي هغسې به وشي چېرته به هم د غلو مخه ونه نیولی شي تر څو پورې اسلامي تعلیمات خلکو کې رایج شوي نه عام شوي نه او دې ته پام نه شوي نو په دې وجه باندې ټول خلک په یو خوله باندې مذهبي خلک هم چې مذهب باندې قرآن باندې پوهېږي هغوی وایي چې د مسایلو حل صرف قرآن کې دی نو عام خلک یې نه مني چې دا څنګه په قرآن کې دی څنګه به حل کېږي نو قرآن کې په دې وجه باندې دی چې یو خو د الله تعالی یاره خلکو ته وړاندې کړي خلک په خپله باندې جرایم پرېږدي دویمه خبره دا ده چې کله د الله تعالی په احکامو باندې عمل کې تا سره به آسماني امداد خود به خود شامل حال شي او چې کله ته د الله تعالی په قانون باندې عمل نه کې تاسو د الله تعالی امداد نه او چې د الله تعالی امداد کړي نه نو ته څومره ځان ستړی کی اس به هم ته جوړ نه کی لکه څنګه چې روان د جوړیږي ته نه نو په دې وجه د قانون ذکر کول نو ورسته الله تعالی وایي ان کنتم آمنتم بالله چې تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې و ما او هغه سمانی انزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې بنده نه مراد نبی علیہ السلام او نازلولو نه مراد قرآن دی چې قرآن په نازل کړی دی یوم الفرقان په ورځ د فرقان نه مراد د بدر ورځ بدر ته یوم الفرقان په دې وجه ویل کېږي چې فرقان هغه شی ته ویل کېږي چې د دوه شیزونو منځ کې جدایي راولي فاصله پیدا کړي مخکې موږ د فرقان معنا په عملی فیصله سره هم کړی او عملی فیصله هم د معنا کې اخیستل شي بدر ته یوم الفرقان په دې وجه باندې ویل کېږي چې په دې کې د الله تعالی عملی فیصله رااله حق جدا شو باطل جدا شو خلکو په جاندل چې حق دسی او باطل دسی نو دغه د بدر فتح ته یوم الفرقان ویل کېږي دا د الله تعالی طرفنا عملی فیصله وا چې مسلمانان په حق دي کافران په نه حق دي نو د فرقان په ورځ باندې چې یوم الفرقان د بدر په ورځ باندې چې الله تعالی په خپل بنده باندې کوم څه نازل کړی دي چې باغې ساسو یقیني نو دې کې دا احتمال هم شته چې دینه مراد د الله تعالی امداد ته اشاره شي چې الله تعالی د بدر په ورځ تاسو کوم امداد کړو هغه امداد باندې تاسو یقین یي په الله یقین په هغه امداد باندې یقین چې د بدر په ورځ تاسو سره کړی دی یوم التقل جمعان په هغه ورځ چې مخامخ شول دوه ډلې د کافرانو ډلې مسلمانانو ډلې مخامخ شول نو تاسو په دې تقسیم باندې یقین کوئ په دې باندې به اعتماد ساتئ پنځمه یې سب الله تعالی ته حواله کړئ والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی اوس دا ورستانه جمله کې دې خبرې ته اشاره شو چې پنځمه انسان نبی عليه السلام ته حواله کول دا ګرانه مه ګڼئ او دا خطرناک شی مه تسلیموئ شیطان وسوسې د ذهن نه وباسئ ځکه چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی که الله وغواړي نو ټول کفار ساسو غلامان جوړولی شي مغلوب کولی شي څومره غنیمتونه ستاسو لاسونو ته راروان دي د الله تعالی په امداد سره ځکه الله تعالی په هر څه باندې قادر دی نو تاسو چې کوم غنیمتونه حاصل کړل کې په بدر کې دي کې بل ځای کې دي بل ځای کې دي د الله تعالی په امداد باندې شو تاسو چې کوم څلور حصې واخیستل دا هم د الله تعالی په امداد بوج حاصل شوي که الله تعالی تاسو سره مرسته نه کوي تاسو د کوم ځای نه حاصل کړي وي نو چې الله تاسو سره دومره مرسته کوي نو تاسو په هغې کې پنځمه حصه نبي علیه السلام ته حواله کړئ چې په حقیقت کې هغه داسې شوله که الله ته هم چې حواله کړي دومره اجر پې الله تعالی بیا هم درکوي نو دا تاسو ځان باندې ګرانه مه ګڼئ نو دا د هم احکام شو هم تربیت او